الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. نبی علیہ السلام به دا ذکر ډېر کاوه کله چې به داسې مشکل او تکلیف او یا د پریشانۍ څه اسباب به مخې ته راله. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكریم. دا ډېر بهترین ذکر دی او د مصیبت او د مشکل په وخت کې دا ذکر سره ډېر کوي نو الله تعالی دا غینه نجات او خلاصې ورکوي. بل دا ذکر دی حسبنا الله ونعم الوکیل علی الله توکلنا. دا نبی علیہ السلام چې کله د مشرکین سره په مقابله و نو هم دا ابراهیم علیہ السلام چې کله ورته غورځېده نو دا ذکر یې کاوه، الله ورله حفاظت ورکړی و. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ډېر ویل پکاري او چې څوک هم دا ذکر ډېر کوي او څه مشکل او تکلیف او د الله نه وغواړي نو الله به هغه مشکل بیا لرې کوي، تکلیف به الله تعالی ختموي. دارنګه نبی علیہ السلام چې به کله کوم کار مشکل کې پریستو پریشانی کې به پریستو هغه به داسې ویل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا به ډېر وی او دینه به وروسته ځان له دعا غوښتله. دارنګه د مشکل او د مصیبت په وخت کې نبی علیہ السلام دا ذکر به 3 ځل وی الله الله رب لا اشرک به شیئا. 3 ځل سره دا وی سحر کې وی 3 ځل ماښام کې وی. دا بهترین ذکر دی او دا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا حدیث کې راغلی دی چې دا سره سحر کې 3 ځل وی او ماښام کې 3 ځل وی. نو ته به هیڅ شی تکلیف ونه رسي، نه مرض، نه به څه شی وچی شي، نه به دشمن په د باندې حمله وکړي. د هر قسم مصیبتونو او تکلیفونو نه به دته الله رب العزت امان ورکوي. د دې سره اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق تا ورسره وی 3 ځل سحر کې 3 ځل ماښام کې. نو د هر قسم مشکل نه به الله رب العزت دته بچاو ورکوي. دا دعا نبی علیہ السلام ویلی دا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا الا خک زمنګ انجام په الامور كلها په ټول کارونو کې، واجرنا من خزي الدنيا امون له حفاظت راکا خلاصي راکا د دنیا د شرمندګۍ نه، وعذاب الاخره او د آخرت د عذاب نه. حدیث کې راځي چې دا دعا څوک وایي نو په د باندې مرګ راشي، مرګ خو څه مصیبت به ورته ونه رسي. د هر قسم مصیبت نه به الله تعالی محفوظ کی. دا ډېر ویل پکاري. دارنګه اللهم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی كله لا اله الا انت. اللهم رحمتک ارجو الا استاد رحمت امید لرم، فلا تکلنی نو مسپارما الی نفسی خپل ځان ته طرفة عین په اندازه د رب د سترګې، تمره د سترګې د رب په مقدار هم زمان خپل رحمت م پورته کوه. واصلح لی شأنی كله زما ټول کارونه خکا برابر کا درسته کا، لا اله الا انت ځکه چې بل اله نشته تینو چې ته زمان خپل رحمت چت کې نو بل څه بیا نشته. دارنګه دا بهترین دعا ده اللهم انی اعوذ بک من الجنون والبرس والجزام وسيء الاسقام. الا اللهم انی الا یقینا اعوذ بک فنانی سم پتا سره من الجنون د لیوانتومنا، والبرس او د برګي مرزنا، والجزام او د جزام مرزنا. جزام هم داسې خطرناک مرض دی چې پای کې د سړي د بدن استرجي او خلکو چې دام یو بل ته منتقل کیږي. څوک چې دې قایلی چې لکه مرزونه یو بل ته منتقل کیږي نو په کې دام وي. وسيء الاسقام او د ټول بد مرزونه خراب مرزونه فنا وړم پدې کې اوس ټول مرزونه رااله دغه نه فنا اوختل شوله. دارنګه دا دعا به نبی اسلام غوښتل ډیره اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انی اعوذ بک
الا یقینا ز پناه نیسم پتا سره من جهد البلاء د تکلیف د مصیبتونو نه و درک الشقاء او درالاندې کولو د بدبختو او د شقاوتونو نه چې بدبختیان او سختي مارا لاندې کی د دینه پناه غواړم و سوء القضاء د ناکاره فیصلې نه پناه غواړم الله زما په باره کې ناکاره فیصلې مکوه و شماتت الاعداء د دشمنانو د خوشحالۍ نه پناه غواړم چې داسې حالت په ما مه راوله چې دشمن را باندې خوشحاله شي او دا دعا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني إلا ما تعفى وکه په بدن زما کې بدن می خکا برابرې کا د مشکلات او مصیبتونو نه وساته اللهم عافني في سمعي الله غوګونه می خکا اللهم عافني في بصري الله سترګې می مخېکا اللهم اني اعوذ بك الا زفنا وړم پتا سره من الكفر د کفرنا والفقر او د غریبۍ او محتاجینا واعوذ بك او پنا وړم پتا سره من عذاب القبر د عذاب قبرنا لا اله الا انت ذکر چې بل اله نشته ته ټول مشکلاتن را لته امان راکا دا دعاګانې واسکار دی او دا رنګ نورم ډېر شته دا تی مارا جمع کړل د دې سره سوره فاتحه سره سحر کې درې ځل وای آیت الکرسی سحر کې درې ځل وای دا رنګ ماخام کې او امن الرسول د اخري سوره بقره اخري دو آیتونه سحر او ماخام کې او اخري درې سورتونه سوره اخلاص او سوره فلق قل اعوذ برب الفلق او سوره الناس قل اعوذ برب الناس دا درې د ټول سره نشي ویل نو دا دعاګانې سره سحر کې وای او مازیګر کې وای او خپل ځان باندې چوپ کې خپل ځانم په دم کې او خپل کور والم نو ان شاء الله العزیز چې واځي دا کرونا وایرس نه ایواز دا مصیبت نه د هر قسم مصیبت نه الله رب العزت د امان ورکي او خپل عادت جوړ کو دا یادی کو دا ګران نه دي آسان دي یادول آسان دي لکه ټیم غواړي چې دا یادی کو هر وخت مونږ دا وایو الله رب العزت به زمونږه حفاظت کوي خپل عمل مر سره اقشان د کی جوړ کو الله دې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله علیه